د کلي جومات دی زموږ په دې کلي کې ډېر غریبانان خلک پاتې کېږي. په دې جومات کې موږ ته زیات د جمعې مونځ چې موږ کوو نو زموږ ته د ځای هم کمي ده، په لوټو باندې اودسونه دي، د ټینکۍ ضرورت دی، موږ ته د بور ضرورت دی، موټر ضرورت دی، د اودسونو د ځای د جوړېدو ضرورت دی. د برنډې دا حالات دی، زموږ د اودسونو ځای نشته، د چاردامونو ځای دغه شان که زوړ د پخواني د 50 کالو هغه شان سیستم چلیږي چې لکه پخوا هغه زاړه جوماتونو او لوټو پروګرام دی چې یو لوټه ډکه کړي او هغه پاسې بل بیا کښېني اودس ته بیا بل دغه وکړي. نو زمونږ حالات دغه شان دی، که چا مونږ امداد وکړو یا چېرته د هر طرفه دغه شو نو بس الله دې سره د خپل طرفه امداد وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب کریم چې ډېر بخونکی او مهربانه ذات دی. قدرمنو بلال وفا یم. نن د یو ډېر بهترین پروګرام سره او یو د بهترین اواز سره ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. قدرمنو نن ولاړ یم جي د الله په پاک کور کې. علاقه جي د مردان تورو میره ورته ویلی شي، یو جومات ډېر ضعیف جومات تاسو به په دې شاټ کې کتلی وي. دلته رالم جي اچانک د جومات ته چې دلته کې جي ډېر زیات د جومات چې کوم حالات دي د لوټو حالات پکې ډېر خراب او د ټوټو حالات پکې خراب او تپوس مې وکړو د حاجي صاحب نه، حاجي صاحب را سره ډېرې خبرې اترې وکړې، خو که زه یې وایم نو د هغې د خبرو اثر به ختم شي. نو انشاءالله الرحمن حاجي صاحب سره به خبرې اترې کوو جي، او نن به انشاءالله د خپل مال دولت کم چې مونږه هسې په زول لګو نو انشاءالله نن به یې مونږ په زول نه لګو، نن به یې مونږ د الله کور دپاره ورکوو. له 70 روپۍ په ظاهره کې څه نه ښکاري، خو د الله د پاک کور به ډېر څه کېدی شي. انشاءالله الرحمن هغې مشرانو سره هم خبرې اترې کوم د دې جومات باره کې چې دوی ته په دې جومات کې څه مسلې دي او دوی د څه غوښتنه کوي. نو انشاءالله زه او تاسو ټول په شریکه باندې به ورسره باقاعده مرستیال جوړېږو. حاجي صاحب یو جهان مننه کوم چې تاسو موږ له ټایم راکړو، موږ دې ځای ته تاسو موږ ته یو دعوت راکړو ستاسو اواز اوچتولو او بیا د الله د کور دپاره اواز اوچتولو الله موږ له یو ښکلې موقع راکړه. حاجي صاحب جومات دی، کمره نشته، اودسونو ځای پکې نشته، چاردام ځای پکې نشته، دې حوالې سره به زموږ کتونکي دي تاسو ویني څه به ورته وایي جي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمونږ د کلي جومات دی، زمونږ په دې کلي کې ډېر غریبانان خلک پاتې کېږي، ټول مزدور کاره خلک دي، د چا دومره وس رسي نه. په دې جومات کې موږ ته زیات د جمعې مونځ چې موږ کوو نو زموږ ته د ځای هم کمي ده، د اودسونو د دې ځای حالات به تاسو وګورئ، په دې دغه کې به یې راغلي ډېر خسته حالات دی، په دغه باندې په لوټو باندې اودسونه دي، د ټینکۍ ضرورت دی، موږ ته د بور ضرورت دی، موټر ضرورت دی، د اودسونو د ځای د جوړېدو ضرورت دی. نو مهرباني به ستاسو وي د خلکو وي چې موږ سره څه نه څه امداد وکړي شي. نور جي دا راته ووایي دا کمره هم ډېره دغه ده، دا کمره هم تاسو څه وایي چې مطلب دا موږ نوي کو دی خو دا دیوال دی جي دا هم ټول مات ګوډ دی؟ دا جي په دې باندې هغه سر نه د دې سره پورې برنډه ده، د دې دا دیوال وروستو کول دي، د اودسونو ځای به جوړو په دې باندې انشاءالله په هغې ځان له برنډه ده، خو دونه وسایل موږ سره نشته دي چې موږ لکه د دې دغه وکړو. شکریه. حاجي صاحب د الله کور دی، مسلې هم جي زیاتې دي، ټوټۍ نشته جي، لوټۍ نشته، بور نشته، ټینکۍ هم نشته. لازما خبره ده خلک چې جومات ته راځي نو د اوبو داسې چل دی چې زمونږ خلک ډېر کمزور دي، غریبانان دي، مزدور کار دي، اړمار خلک دي، د پیسو وسې کېږي نه. باقي موږ سره چې کوم داسې لږه ټوټه پوټه پیسې نو یې کې موږ لږ کار پکې وکړو، خو زموږ وس نه کېږي. زموږ د برنډې دا حالات دی، زموږ د اودسونو ځای نشته، د چاردامونو ځای دغه شان لکه تر نن سبا به په یو ځای کې هم د لوټې څه پروګرام نی په یو جومات کې، خو زموږ د جومات کې ځکه لوټې چې زموږ بېوسي ده، ځکه چې نن سبا هر دی ښه پلش دغه لګېدلي، ټوټۍ لګېدلي، ټینکۍ لګېدلي، موټرې لګېدلي. زموږ جومات کې عمکه زوړ د پخواني د 50 کالو هغه شان سیستم چلیږي چې لکه پخوا هغه زاړه جوماتونو او کچه دغه نو زموږ نظام مکه شان روان دی، ځکه چې دنیا او خلک څونه په مخ کې لړو، موږ هم مکه په هغه زاړه طریقه ځکه زموږ بېوسي رځي، زموږ وس نه کېږي، خپل دغه مشتنه وسایل مشتنه، د بار نه هم دغه شان حالات دي. نو بس ګزاره راکوو، د جمعې مونځ کېږي هم موږ ته د اودسونو دغه څونه تکلیف لکه سنجاګانو ځینې نشته، دغه شان د اودسونو لکه چاردامونو تاسو صاحب تاسو وینئ دا لوټو پروګرام دی چې یو لوټه ډکه کړي او هغه پاسې بل بیا کښېني اودس ته بیا بل دغه وکړي. نو زمونږ حالات دغه شان دی،
که چا موږ امداد وکړو یا چېرته د هر طرفه دغه شو نو بس الله دې سره د خپل طرفه امداد وکړي. زمونږ خو بېوسه یو، زمونږ خو وس داسې یا څه چاره نه کېږي، خو که چا موږ سره امداد وکړو نو بس الله دې سره امداد وکړي. مننه، شکریہ حاجي صاحب. او تاسو څه وایئ جي؟ باندې موږ به څه وایو، بېوسي ده. بس دغه هر څه تاسو ولیدل او موږ د مشرانو خبرې وکړې. لکه مطلب دا دی چې وس د سړي کېدلی نو دا شي نه به نه وی. دلته کمره نشته دی، دا واړه راځي، ماشومانان دي که نه. لکه اوس مطلب دا دی ماشوم به یو رامنې کړي، بل به رامنې کړي. بله دا خبره ده چې د دې جومات ډېر وخت وشو، خو موږ دلته د یو ځای د بل ځای لکه مطلب دا دی غریبانان راغونډ شوي، سره هم خرڅ کړي څه خو کوټې هم کچه دي، لا پخې نه دي. او خبره دا ده چې به زموږ سره د تعاون وشي، موږ ډېر بېوسه یو. مطلب د جومات کې آبادي وشي او د سونو مدسونو ځای برابر چې دا هر څه برابر شي نو موږ هم خوشحاله شو. او خدای پاک دی چې چا موږ سره وکړه، خدای دې هغوی سره هم امداد وکړي. خو لکه ښه دروند جومات دی، ښه ډېره غټه جمع پکې کېږي، د جمعې هم کېږي. خو لکه مطلب دا ده چې موږ بېوسه وي. دا طرف دې ته توره میره وایي، ټول بېوسه دي. ټول خلکو سرکاري نوکریانې نشته دی، دغه نشته دی. ټول دغه دیاړي ده، یو ورځ یو بله ورځ نه. نو مطلب دا ده چې دا کار که زمونږ وشو نو موږ تاسو ته دوام کوو او انشاءالله چې خوشحاله به موږ هم شو. نو انشاءالله قدرمنو د دې جومات چې کوم هغه ټوټو سیسټم دی وصل خانو هغه تاسو ته جي ښایم تاسو به خپله هم یقین وشي. قدرمنو تاسو کتی شئ په دې ځای کې جي د چاردام چې کوم ځای وي نو جي دلته کې دې خلکو له چې دی نو هغه د پایپ سیسټم او د ټوټو سیسټم پکار دی چې مطلب دې ځای کې یو مشر چې وي جي کمزورتیا وي لوټه غورځېدی هم شي، یعنې تکلیف دې ځای کې دی له هغه پیپ او د ټوټو سیسټم هم پکار دی. همدغه شانته زموږ کیمرامین صاحب به تاسو ته دي د اوسل خانو دا چې کوم سیسټم دی په دې کې جي ټوټه یې نشته. دلته کې چې دی نو لوټه ډکېږي او دلته کې چې دی نو استنجا خلک چې دی نو دا کوي نو ډېر زیات دغه وي. کیمرامین صاحب لږ غونې راشي تاسو د دې د ټوټو دا سیسټم دې ته وښایي. تاسو قدرمن تاسو باقاعده کتی شئ دلته ټوټو سیسټم چې دی نو په دې ځای کې نشته، هم په دغه ځای کې چې دی نو دا مشران کشران دا ټول لازم دلته کې استنجا دې ته دا مسله هم ده. همدغه شان د نور سلخانې بل په دې کې چې دی نو هغه زوړ سیسټم چې دی نو هغه د لاس والا پمپ چې کوم دی هغه دلته کې استعمال شوی دی. نو دلته جي دی ته د یوې ټینکۍ ورسره چې دی نو دی ته د دې پیپ او د کمرې دپاره چې مطلب دی د اودسونو دا ځای کوم جوړوي د یوې کمرې او ورسره دا بور چې دی نو حاجي صاحب نه مو اورېدل چې یاره دلته بور شته خو دې له صرف موټر پکار دی. نو که څوک هم داسې وي مخیر حضرات الله والا مال دولت ورکړي وي نو د خپل مال نه د الله په دې کور باندې ولګوي چې الله زموږ دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړي. دومره پیسې پې نه لګي، مناسب غونې لګي، خو که چېرې موږ او تاسو 10 روپۍ او 100 روپۍ مدد وکړو د الله دې کور سره نو انشاءالله الرحمن د الله دا کور او دلته چې کم ماشومان راځي نو هغوی به هم ډېر په سکون وي. دلته چې خلک عبادت له راځي چې تر کومې هم مطلب د الله دا کور آباد وي تر هغې پورې به انشاءالله زموږ او ستاسو ثواب کېږي. د حاجي صاحب نمبر چې دی انشاءالله تاسو سره شاملوم نو کم مخیر حضرات وي الله والا مال دولت ورکړي وي نو د خپل مالون نه صدقه هم د الله په کور ولګوي. حاجي صاحب موبایل نمبر تاسو زموږ د کتونکو له ورکړئ، څوک چې هم تاسو سره رابطه کوي ستاسو په نمبر به تاسو سره رابطه کوي، که څومره مدد هم کوي نو هغه به تاسو دغه کوئ او جومات په کار کې به انشاءالله لګوئ. خپل موبایل نمبر زموږ کتونکو سره شیر 0344 32 09 067 بیا نمبر وایي جی 0344 3209 067. ډېره مننه قدرمنو په سکرین باندې تاسو ته د حاجي صاحب نمبر چې دی نو شو کېږي، خپل نوم ورته هم جي ووایئ. رومان حاجي صاحب نمبر تاسو ته په سکرین باندې باقاعده شو کېږي. کم مخیر حضرات چې وي الله والا له 70 روپۍ ورکړي وي نو هغه باقاعده تاسو د الله د کور سره کلک ودرېږئ او خاص د الله د رضا د الله د کور سره مناسب مدد وکړئ. دلته کې جي د یوې ټینکۍ او دغه د وصلخانې کې د ټوټو ورسره د چاردام دپاره د ټوټو او د ټینکۍ او ورسره د یو موټر دی ته ضرورت دی. نو الله دې کړي چې زمونږ په دې زړونو کې الله پاک همدغه شان د الله کور سره مینه واچوي. جي حاجي صاحب دا سین زمونږ وړوکی دی او دې کې کافي ماشومان دلته کې دیني تعلیم حاصل دی. نو که د دې مونږ سره سلک دغه وشي که نه چې دا ځای زمونږ له کولو شي یا دې له مونږ داسې یو برنډه جوړه کړو د ماشومانو دپاره چې دا د جومات نه یو سیټ ته مونږ
دغه کوو. ان شاء الله تاسو आवाज قدرمنو ته ورسید ان شاء الله تعالی مسافر به هم په دې ټیم کې زموږ پروګرام ګوري نو څوک هم چې دوی سره مدد کول غواړي د حاجي صاحب نمبر تاسو ته په سکرین باندې شو کیږي مردان تورو مهره ورته ویل شي په دغه کې د جمعات مدینه مسجد چې دنو د دې جمعات نوم دی نو که یو سړی وي چې یاره زه رنګ نه کوم زه ځم نه یاره کېدای شي دا چې ته دروغ بلال وفا تلي یو د ټوپای نه چې دی مردان ته تلي دا به چې ته دروغ یو فراډ به یو گیم لشي تورو مهرې ته چې کله تاسو راشئ د مدینه مسجد تاسو کې نو په خپل راشئ سیستم وګورئ او په خپل دلته کې چې دی نو حاجي صاحب سره د وس مطابق مدد وکړي پر رب ذوالجلال ټول ملګري سپارم وي مشه نصیب د خلکو خندا مشه نصیب د خلکو خندا څوک چې بچي د پښتنو جوړوي بلال وفا سره د خپل کیمرامین ذیشان خان ستاسو نه غواړي اجازه د لوی الله فامان اینڈ پاکستان زنده باد.